بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کله زه دا سوچ کوم چې دا څومره خواري چې زه د دې لیکچرو دپاره کوم که نه، دومره خواري ما چې دی نو د خپل اګزام دپاره هم نه وه کړې. او کله چې ما د 9th او د 10th اګزام ورکوم نو هم ما دومره خواري چې دی نو نه وه کړې. دا څومره چې زه خواري په دې باندې کوم، تاسو ته زه دا ګیر چاپېره ځای خولی نه شم چې په دې کې څومره بوکس پراته دي، څومره سیزونه پراته دي او څنګه پراته دي. نو هغه صرف او صرف د دې دپاره پراته دي چې آیا دا شیز چې دی نو یو داسې قسم تیار شي چې په هغې کې خبرې نه وي. یو سټوډنټ چې دا وګوري چې بس په هغې کې خبرې پاتې نه شي، چې په هغه کې د هغه ته چې دی نو څه کوېسچن پاتې نه شي. د دې خبرې مقصد زما دا دی چې زه پرسنلی سټوډنټ سره چې دی نو کمیونیکیټ کوم. څه سټوډنټس داسې وي چې هغه په لیکچر کې چې دی نو په یو خبره باندې پوه نه شي، هغه بیا ټول عمر مقه خبره چې دی نو ذهن کې ساتي او هغه ټاپک باندې کلیر نه وي. هم د دقې د وجې ما چې دی نو یو واتساپ چینل جوړ کړی دی، هم د بشارت علي لیکچرز په نوم باندې. که ته د 9th سټوډنټ یې، که ته د 10th سټوډنټ یې، نو هلته کې چې دی نو زه ایکسټرا نوټس، ایکسټرا چې دی نو مطلب داسې پکچرز وغیره یا ایکسټرا ویډیوز وغیره هغه زه شیر کوم د دې دپاره چې ستا دماغ چې دی نو کولو شي. ځکه چې هغه پوسټونه، هغه پکچرز، هغه څیزونه زه په یوټیوب باندې نشم شیر کولی، ځکه چې هغې کې دا آپشن چې دی نو نه وي. نو برای مهرباني چې کوم زمونږ بشارت علي لیکچرز د واتساپ کوم چینل دی هغه هم فالو کړئ. چې تاسو هغه فالو کړئ نو چې څونه اپډیټس وغیره راځي، څونه پکچرز دي، څونه هر څه وي، څونه لیکچر په بورډ باندې چې دی نو کېږي هغه به تا ته میلاویږي. نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه دلته کې خواري کوم نو چې را روان کم نسل دی هغه 9th اګزام ورکوي، سبا زه یم زه نیم، نو چې دا لیکچر ما سره موجود وي او ته زما په لیکچرو باندې کوېسچن راوباسي، نو زما دپاره به دا د فخر خبرې چې زما سټوډنټ ما نه کوېسچن کوي او ما غلط ثابتوي. او چې ته کله ما غلط ثابت کړو په هغې کې نوې نوې پوینټونه راوباسي نو زه په هغې باندې نوې نوې چې دی نو ایکسپلینیشنز وکړم. دا خو به داسې وشي چې یاره بس زه به یو کار وکړم بس خبره به ختمه شي، خو خبره ختمول نه دي پکار، ځان پوهیول پکار دي. نن به د فزیکس چې دی نو 3 نمبر لیکچر چې دی نو سټارټ کوو او په هغې کې به ډسکس کوو فزیکل کوانټیټیز. فزیکل کوانټیټیز څه ته ویل کېږي، دا ولې رالل، څه مقصد او څه چل او داسې څه چل چې دی نو وشو چې یاره دا فزیکل کوانټیټیز چې دی نو پکار وو. او بیا فزیکل کوانټیټیز کې ما سره ټایپ څومره دي، دا څنګه رالل، کم کم ټایپس دي، بیس دی، ډیرایوډ دی، څه ته ویل کېږي، د هغې ټایپس دي، ټول به ډسکس کوو. لومبی به مونږ سټارټ اخلو د څه نه، د فزیکل کوانټیټیز نه. فزیکل کوانټیټیز څه ته ویل کېږي، هغه ټایپ آف مقدار. کوانټیټي څه ته وایي، مقدار ته ویل کېږي. هغه ټایپ آف مقدار چې هغه فزیکلی پریزنټ وي، یو شیز فزیکلی په نیچر کې چې دی نو پریزنټ دی، او د هغې کوانټیټي، هغه کوانټیټي چې هغه به ما سره څه کېږي، معیر کېږي، به څه چل به کېږي، معیر کېږي، به د هغې به څه چل کېږي، ناپ تول به یې کېږي. دې ته څه ویل کېږي، فزیکل کوانټیټیز. هغه شیزونه چې هغه ته د هغې ناپ تول چې دی نو کولی شي، دې ته فزیکل کوانټیټیز ویل کېږي. هغه ټول شیزونه چې په هغې کې چې دی نو موږ څه کولی شو، ناپ کولی شو، په داسم، په لینت، په اوږدوالي، په پلنوالي، په هر اړخ، دې ته موږ څه وایو، دې ته وایو فزیکل کوانټیټیز. بس سمپل الفاظو کې. اوس د دې فزیکل کوانټیټي مطلب څه دی، ولې چې دی نو تا سره دا فزیکل کوانټیټي چې دی نو راله. نو په فزیکس کې موږ دا خبره کړې ده چې ته په فزیکس کې کله هم څه خبره کوې که نه، نو بس په هغې کې به د بل څه خبره هم ني، د ناپ تول، د وزن، د انټنسټي، یاره دومره شي څومره لاړو، دا یو شي بجلی څومره راغله، بجلی چې دی نو دومره چې دی نو راځي، نو دا 100 واټ بلب چې دی نو ولې لګېږي، دا 100 واټ دی، دا 50 واټ دی. دا ټولې خبرې به په ناپ تول کې، په میتس کې به خبرې وي. صحیح ده. نو چې کله هم ته د فزیکل کوانټیټیز خبره کوې نو مطلب دا چې هغه څیزونه چې هغه به مونږ سره څه کېږي، معیر کېږي، به هغه کوانټیټیز چې هغه به معیر کېږي نو دې ته به څه ویل کېږي، فزیکل کوانټیټیز به ویل کېږي. اوس دا فزیکل کوانټیټیز ډیوایډ شوي دی، یو ته ویل کېږي څه، یو ته ویل کېږي بیس کوانټیټیز، او یو ته ویل کېږي ډیرایو کوانټیټیز. ښه، زما یو خبره سر کې چې دی نو ایره شوه، که تا بوک ځان د مخې ته دې ټایم کې نه ایښي، دا ویډیو سټاپ کړه، بوک راواله، بیا راشه د دې ځای نه سټارټ کړو. چې ته بوک راوالې که نه، نو د بوک پکې چې دی نو ډېر شیزونه دي، دلته به زه ډېر شیزونه ولیکم، خو هغه بوک کې چې څنګه دي هغه اپریشیټډ دي. اوس ګوره، یو چې کوم فزیکل کوانټیټیز دا دي په دوه قسمو باندې، یو ته ویل کېږي بیس، یو ته ویل کېږي ډیرایوډ.
بیس کوانټیټي څه ته ویل کېږي چې هغه بنیادي دي بنیادي او ډیرایو څه ته ویل کېږي هغه شیزونه هغه کوانټیټیز هغه یونټې هغه شیزونه چې هغه به د څه نه وځي د دې بنیادي نه به وځي د دې نه به اخذ کېږي دې ته ویل کېږي ډیرایو مطلب دا چې لیټ سي دا یو بیس کوانټیټي ده بنیادي او دا ورپسې چې دی نو ما د دې نه څه راوسته یو ډیرایو کوانټیټي راوسته د دې دله زه اګزامپل درکوم نو پوه به شې خو دې ده کې ته دا خبره اسانه باندې زده کړه چې بیس کوانټیټي هغه کوانټیټي چې هغه فنډامنټل بلاک آف فزیکل کوانټیټي ده او د هغې نه به نور کوانټیټیز ډیرایو کېږي هغه نور کوانټیټیز چې کوم ډیرایو کېږي هغې ته به څه ویل کېږي ډیرایو کوانټیټیز پوه شوې او که پوه نه شوې اوس چې ته کله فزیکس کې میرمنټ کې نو هغه به د چا په بیس باندې کې د دې بنیادي کوانټیټیز په بیس باندې به چې دی نو کې د چا په بیس باندې به کې د دې بنیادي کوانټیټیز په بیس باندې اوس دا بنیادي کوانټیټي دا کم دي نو دا ما سره دي 7 اوس دې خوا راځه اوس ګوره دې خوا ښه هاي دې خوا اوس ګوره بیس کوانټیټیز ما سره څه ته ویل کېږي بلډینګ بلاک آف فزیکس بلډینګ بلاک مطلب دا چې دا فزیکس جوړ شوی د څه په بیس باندې دی د دې 7 یونټو په بیس باندې تا سره دا بلډینګ بلاک جوړ شوی دی او دا بلډینګ بلاک تا سره څه جوړي فزیکس جوړي او دې به تا سره څه ډیفاین کوي یوز ټو ډیفاین آل ادر کوانټیټیز all and other quantities څه مطلب دی چې نور څومره کوانټیټیز دي هغه به ډیفاین کوي څوک بیس کوانټیټي د بیس نه به تا سره نور کوانټیټیز راوځي چې اوس مونږ بیس وایو بیا به پوه شئ ګوره وته ډیفاین انډر اس آی یونټ دا ډیفاین شوي دي د اس آی یونټ په بیس باندې پخوا په زمانه کې چې دی نو خلکو چې دی نو ناب تولونه کول هر څه کول بیا خلکو ووایي چې یاره د دې ناب تول لپاره خو یو خاص قسم کې چې دی نو یونټ پکار دی سیستم پکار دی چې هغه دلته هم چې دی نو مقام په شانتي په امریکا کې هم چې دی نو هغه شانتي او په هر ځای کې دغه شانتي څنګه چې په بایولوژي کې باینومیل نومینیکلیچر دی په باینومیل نومینیکلیچر کې څه ویل کېږي چې یاره لیټ سه فیلس کیټس دی نو فیلس کیټس ته به دلته هم چې دی نو همدغه مطلب وي او هلته به هم چې دی نو همدغه مطلب وي دغه شانتې د اس آی یونټ چې دی نو همدا مقصد و چې اس آی یونټ په تا سره چې دی نو یو انټرنیشنل سیسټم شي انټرنیشنل سیسټم بشي او دا انټرنیشنل سیسټم به څه چل کې دی به یو خاص سیمبل ورکوي یو خاص نښه به ورکوي او یو خاص نیم به ورکوي چاله به ورکوي دې فزیکل کوانټیټیز له هغه فزیکل کوانټیټي که تا سره بیس ته او که ډیرایو ده هغه به چې دی نو د سیسټم انټرنیشنل په بیس باندې د هغې یو خپل یونټي د هغې به یو خپل سیمبلي د هغې به یو خپل نوم وي پوه شوې او که پوه نه شوې اوس ګوره دی خوا اوس ما سره بیس کوانټیټیز کم دي په دې کې به مونږ وایو صرف بیس کوانټیټي او دا بیس کوانټیټیز د سره زه په ګارنټۍ وایم چې تا دا دین ځل زده کړل که نه که تا نه دا په دې ټول عمر کې ایر شنو یې هو نه به هېرېږي دا نه اوس ګوره اول چې ته کله بیس کوانټیټي ډسکس کوې که نه نو اول به څه ډسکس کوې چې آیا د دې بیس کوانټیټي ډیفینیشن څه دی لیټ سي لینث دی ماس دی ټایم دی الکټریکل کرنټ دی ټمپریچر دی اماونټ آف سبسټانس دی لومینیس انټنسټي ده د دې ډیفینیشن څه دی اول به زه د دې ډیفینیشن پیژنم چې کله زه دې ډیفینیشن وپیژنم بیا به زه چې دی نو مخکې ځم صحیح نه اوس ګوره وته وی لینث د ډسټنس بټوین 2 پوینټس څه مطلب دی لینث څه ته ویل کېږي لینث ویل کېږي دې ته که زما به د کیمره کې آی ډونټ نو چې دواړه لاسونه به ښکاري او که نه ښکاري به انشاءالله د دې ځای نه واله تر د دې ځای پورې دا ما سره څه دی دا بټوین 2 پوینټس چې دا کم ډسټنس دی دې ته څه ویل کېږي لینث ویل کېږي صحیح ده ښه زه تا ته ووایم چې آیا د دې بورډ د دې وایټ بورډ لینث چې دی نو څه دی لینث یې تا سره چې دی نو څه دی د 2 پوینټس په منځ کې چې دی نو ما سره څومره ډسټنس دی دې ته څه ویل کېږي لینث ویل کېږي زه تا ته ووایم چې د دې لینث چې دی نو څه دی ټیک ده دا ویکټ ته ویکټ د دې لینث تا سره چې دی نو اصل کې څه دی دا به ته په څه انټرنیشنل سیسټم کې چې کوم لینث ته نوم ورکړلی په هغې به یې ته ناپ کې او د هغې ناپ چې کوم سیمبل دی یونټ دی نو هغه څه دی تا سره هغه تا سره میټر دی میټر مطلب دا چې د دې پوینټ او د دې پوینټ په منځ کې چې ما سره دا کم ډسټنس دی که نه نو دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي لینث صحیح ده اوس د دې چې دا د دې کوم یونټ دی نو تا سره به داسې آله موجود وي چې هغه به دا ډیفاین کوي چې آیا دا 1 میټر دی 2 میټر دی 3 میټر دی 4 میټر دی
نو د لینت لپاره تا سره چې دی نو یونټ څه دی اوس بک کولاو که ستا په بک کې چې دی نو یو ټیبل نمبر او دا چوکه به کیدو وکټم اوس ګوره دی خوا تا ته خیمې دا یې دا کولاو که صحیح ده دې کې څه لیکلی شوي دي وي د لین دپاره سمبل چې دی یا ایل دی یا ایکس دی یا آر دی نیم به د ده څه وي میټر به وي ایس آی یونټ کې بره وګوره څه لیکلي دي ایس آی یونټ بیس یونټ صحیح نه او سمبل به د دې څه وي ایم به وي ایم په ایم باندې به چې دی نو دې پېژندلی کېږي چې یاره دا میټر دی پوه شو په خبره او که نه نو دې ته ویلي کېږي لین د دې به بیا زه تاسو له اګزامپلز هم در کوم ډیلی اګزامپلز د اول چې دی نو در کوم چې ستا ذهن څه شي ستا ذهن کولو شي بیا د نه پس ته د ساینټیفیکل اگزامپلز د لهم هم در کوم صحیح ده چې دا آیا دا لین چې دی نو په غټ فزیکس په ایریاز کې څنګه استعمالیږي دا لین صرف د دې دپاره نه استعمالیږي چې آیا د دې چې دی نو لین څه دی د کمرې چې دی نو لین څه نور څیزونو کې هم استعمالیږي ویم ده په آخره کې ماس څه ته ویلی کېږي د اماونټ آف میټر ان ان آبجیکټ دا مونږ الریډي ډسکس کړی هم مو چې آیا ماس مطلب څه دی چې د اماونټ آف میټر ان ان آبجیکټ لیټ سه دا یو بک دی صحیح ده نو د دې په دننه چې دی نو ما سره څومره میټر موجود دی څومره د دې ماس دی او دا به مونږ په څه کې چې دی نو اخلو د دې انټرنیشنل چې دی نو ما سره څه دی کېجي دی کېجي پوه شوې او که پوه نه شوې ګنې که نه پوهېږې نو بیا د هغه ټیپیکل استادانو په هغه کې پوهیو چې هله لاس ونیسه ټیک ده خو بیا به بیخي نه پوهېږي نو ګوره اوس دی خوا د یو لیټ سه عمده به واخلو د دې دننه ماس څه دی په دې کې څومره میټر چې دی نو موجود دی دې ته څه ویلي کېږي ماس ویلي کېږي اوس راځه څه ته اوس راځه ټایم ته ډیوریشن بټوین ټو ایونټس اوس زه تاسو ته یو خبره کوم لیټ سه دا اوس دې ټایم کې چې دی که نه دا دې ټایم کې دی 6:40 د ماښامې 6:40 دي ټیک ده د ماښامې 6:40 دي اوس د 6:40 نه واخله تر دا 7 بجو پورې دا یو ایونټ دی په دې کې چې دی نو زه لیکچر اخلم دا یو ایونټ کیږي نو د ټایم بټوین د ډیوریشن بټوین ټو ایونټس از ناون ایز ټایم د یو دوو ایونټس په منځ کې ډیوریشن ته څه ویلي کېږي هغه ساعت ته څه ویلي کېږي ټایم ویلي کېږي لکه لیټ سه د دلته نه 6:40 نه راسټارټ شو او په 7 بجې باندې ودرېد چې 7 بجې باندې ودرېد نو دا ما سره یو 2 پوینټ شو د دې دوو ایونټس په منځ کې چې دی نو ما سره چې څومره دا ډیوریشن دی که نه دا څومره چې دا هر څه تیر شو دې ته څه ویلي کېږي ټایم ویلي کېږي او د دې ټایم به چې دی نو ما سره دا به ته کې پسې کې نو دا خو هر چاته پته دی دا به په سیکنډ کې کې 1 سیکنډ 2 سیکنډ 3 سیکنډ 4 سیکنډ 5 سیکنډ چې څونه سیکنډونه تیریږي صحیح نه بیا هغه منټونو ته وړي او ګنټو ته وړي خو بیا د دې دغه چې دی نو در کوم اګزامپلز چې دی نو زه تاله در کوم چې آیا په فزیکل ورلډ کې د دې اګزامپلز دي اول صرف ځان پوه کړه الکتریکل کرنټ څه ته ویل کېږي فلو اف الکتریکل چارج لیټ سه دا ما سره چې دی نو دا ما سره یو تار دی اسې ډېر غریب تار دی خو لیټ سه دا یو تار دی دا ما دلته کې یو سویچ کې ورکړی دی او هلته مې بل سویچ کې ورکړی دلته کې بټن لګېدلی دی او دلته ما سره څه لګېدلی دی دلته ما سره بلب لګېدلی اوس زه دلته دا بلب دا بټن ووامه که نه او دلته ما سره دا بلب ولګېده نو په دې تار کې چې دی نو دا فلو اف الکتریکل چې دی نو دا کوم چارج چې لاړو نو د دې چې ته کله میرمنټ کې نو دا به ته په څه کې کې په امپیر کې به کې اوس دې پوهېږم تا به دا خبره اورېدلي که نه ویره دا 1 امپیر دی 2 امپیر دی 3 امپیر دی 4 امپیر دی ٹھیک ده 15 امپیر دی دا شیز دا الکتریک دا فریج یا چې دی نو ستا چې دی نو دغه شانتې د دنیا شیزونه ستا چې کوم د بجلی شیزونه دي نو دې څه وایي وی فلو اف الکتریکل چارج کوم چې الکتریکل چارج ځي که نه د دې فلو چې ته کله میر کې نه به ته په څه باندې کې په الکتریکل کرنټ ته به هغې ته به الکتریکل کرنټ ویل کېږي او دا به ته په څه کې کې امپیر کې به کې لیټ سه ته چې دی نو چا کره چې سولر سیسټم لګېدلی یا چا کره سولر سیسټم نشته صحیح ده لیټ سه ما چې دی نو دا راواغېشتو صحیح ده دا ما راواغېشتو او زه دلته دا چې دی نو ولګومې دا ما یو چارجر لیټ سه دلته ما یو چارجر ولګو دا اوس ولګېده اوس زه دا وایم چې یاره دا چې دی نو ما سره دا چارجر چې دی نو څومره دی دا جی دا ما سره دی 2 امپیر یا 3 امپیر سره چې دی نو چارج کوي نو دې څه مطلب دی چې په دې چارجر کې په دې تار کې چې دی نو څونه بجلی روانه ده فلو اف الکتریکل چارج څومره روان دی 1 امپیر یا 2 امپیر پوه شوې او که پوه نه شوې اوس واپسې ګوره واپسې څه دي ما سره ټمپریچر
measure of thermal energy. thermal energy څه ته ویل کېږي؟ هغه انرژي چې هغه به تا سره ګرمایش چې دی نو معلوموي. ګرمایش په څه معلوموي؟ ګرمایش په دې دپاره معلوموي چې آیا دا کم اور چې بلیږي یا یو شیز چې ګرمایش کوي نو دا څومره ګرمایش کوي، یو شیز دپاره څومره ګرمایش پکار دی. لیټس سه یو شیز ته پخې، یو خوراک ته پخې، نو موږ اکثر وایو که نه ګیس ورته سلو لګوه، ګیس ورته ډېر ولګوه، یا چې دی نو چې ډېر ګیس ورته ولګوي نو وسوځي، چې کم سلو دی کم دی ورته لګولي نو بیا ډېر ټایم اخلي. نو دغه خبره ده چې دې تا ته وایي چې measure of thermal energy. thermal energy چې ته کله معلومې که نه نو د دې دپاره به ته څه چل کوې؟ هغه دپاره چې دی نو تا سره ټمپریچر موجود دی او هغه به ته په څه کې حسابوې؟ کیلون کې به حسابوې چې آیا دا انرژي چې کومه ده دا ما سره په څه کې ده؟ دا په کیلون کې ده. صحیح ده؟ د دې چې کوم ساین دی، د دې چې کوم سیمبل دی، هغه تا سره څه دی؟ کیلون دی. اوس راځو اماونټ آف سبسټانس ته او لومینیس انټنسټي ته. اماونټ آف سبسټانس خو اسانه وي د نمبر آف پارټیکل ان ا سبسټانس. د نمبر آف پارټیکل ان ا سبسټانس چې دی نو څه مطلب دی؟ لیټ سې زه دا ووایم چې په دې کې دننه څومره سبسټانس چې دی نو روان دی. د دې مطلب څه شو؟ د دې دا مطلب شو که نه چې که لیټ سې زه یو شیز چې دی نو ولګوم، زه تاسو ته دې یو ډېر بیسټ اگزامپل در کوم، زه هغه پکچر چې دی نو ګورم که پکچر ما سره یې که نه نو بیا به تاسو چې دی نو ډېر خفه شئ. ما ځان سره سیف کړی هغه به تاسو ته چې دی نو راشي، خو چې اوس ما سره دې ټایم کې هغه وي نو فایده به چې دی نو وشي. ښه جي یاره زما په خیال چې هغه ما ډیلیټ کړی دی، خو زما په خیال چې هغه نشته دی. نه نشته دی. ښه زه خیر د دې دله زه یو اسان اگزامپل چې دی نو در کوم. لیټ سې که ته ووایې که نه چې یاره ما سره چې دی نو څه چل دی؟ ما سره الیکټریکل کرنټ دی، ما سره اماونټ آف سبسټانس دی. نو که ته اماونټ آف سبسټانس چې دی نو ووایې که نه نو دا به په measure of مول کې به تا سره دا measure کېږي. اوس ما سره دلته ګیلاس نشته، ګیلاس تا واخیسته، په هغې کې ته چیني واچول، ټیک ده؟ چې کله ته په هغې کې چیني واچول که نه نو د هغې چیني څه مطلب شو؟ چې په دې کې اوس څومره اماونټ آف څه موجود دي؟ څومره اماونټ آف دا موجود دی، څومره اماونټ آف شوګر یا څومره اماونټ آف سبسټانس موجود دی. نو دا به ته د څه په حساب باندې چې دی نو کې دا به ته د مول په حساب باندې چې دی نو کې. لومینیس انټنسټي څه ته وایي؟ لومینیس انټنسټي دې ته وایي که نه وایي چې د measure of light emitted by a source and it will be denoted by the candela. صحیح ده؟ کینډیلا دې ته وایي مول ولې وایي؟ دا خو ځان له یو کوېسچن دی، خو د دې مطلب څه دی؟ د دې دا مطلب دی که نه چې اوس دې ټایم کې زه تاسو ته ولاړ یم که نه نو دا لایټ راځي. نو زه تاسو ته وایم اصل کې کله چې ما دا ځای سټارټ کوم اول ما یو لایټ لګولو، دوه لایټه مې لګولو، درې لایټه مې لګولو، خو خوند یې نه کوو هغه شان. خوند یې ځکه نه کوو چې هغه هغه شانتې د هغې دومره تیزه رڼا نه وه، د هغې نه دومره تیزه رڼا ایمیټ کېده نه، دومره تیزه رڼا ترې نه څه نه کېده؟ ایمیټ کېده نه. نو ما څه چلو کو؟ ما څو لګولو؟ ما یو لایټ دغلته ولګو، یو مې دلته ولګو، دوه مې دلته ولګول، یو دلته یو دلته. دا الموس شو 1 2 3 4 5 6 7 لایټونه شو. او دا ما څومره واټ لګولی دي؟ نو دا د زه اوس هسې چې دی نو شمارم چې لایک 50 and 50 and 40 140 and almost چې دی نو 180 واټ. نو دا اوس 180 واټ ما څه وي چې 180 واټ دا واټ څه شي دی؟ دا د دې کلکولیشن دی چې څومره لایټ چې دی نو راځي. او دا چې دا ما ته دا ښیي چې آیا دومره لایټ به زه تاله چې دی نو در کومه، دومره لایټ به زه په تا باندې ایمیټ کومه، نو دا به ته په څه کې استعمالوې؟ په لومینیس انټنسټي کې. تا ته په لومینیس انټنسټي کې پته لګي چې آیا دا سن لایټ چې ما ته څومره لایټ را پرېږدي نو دا څومره دی، یو بلب چې ما ته څومره لایټ را پرېږدي نو دا څومره دی. دا بیا چې دی نو کېږي مییر کېږي. د دې اگزامپل شته. یا یو شمعه ده، یو شمعه به په یو ډایرکشن کې څومره لایټ پرېږدي؟ لایک لیټ سې ته یو وخت دلته بلب ولګې، دلته د شمعه ولګوله، نو د دې بلب به زیاتي که نه او د دې به کمي. نو ته به دا څنګه ډیفاین کړې چې یاره د دې شمعې دا لایټ څونه دی؟ ته به خو ته دا ونه وایې که نه چې یاره دا دومره دی یا دومره دی یا دومره دی یا دومره دی، ته خو به دا نه وایې که دا به ته ډیفاین کړې. څنګه به ته ډیفاین کړې؟ هغه به ته د لومینیس انټنسټي په بیس باندې چې دی نو ډیفاین کړې.
اوس څه په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې بس ته دا به کېږده. اوس دې خوا ګوره د دې شیزونو نه به بیا تا سره څه اخیستې کېږي، د دې شیزونو نه به تا سره اخیستې کېږي بیس کوانټیټي ډیرایو کوانټیټیز. اوس دې ته په یو نظر باندې چې دی نو غور سره وګورئ، د دې ځای نه ورته وګوره، د دې ځای نه دا تا سره چې دی نو څه دی between 2 points amount of matter in an object duration between events flow of electrical charge دې ټولو سره میر لګوه. بیا د measure of thermal energy number of particle بیا measure of light emitted by a source. نو په دې باندې چې ته کله پوه شې که نه نو پوه شې چې کار دې پوه شو. صحیح ده. اوس د دې نه پس چې دی نو زه تاسو ته د دې چې دی نو لږ څه وي ورته موږ چې ورته ساینټیفیکل اگزامپلس چې دی نو درکوم. نو زه تاسو ته د دې ساینټیفیک اگزامپلس چې دی نو درکوم. ستا څه خیال دی چې دا لین د څه دپاره دی؟ نو آیا دا لین د دې دپاره دی چې موږ پکې چې دی نو څه وکړو کمرې پې ناپ کړو یا چې دی نو یو شیز ناپ پې چې دی نو واخلو؟ نو په ساینټیفیکلی به ته دا څنګه چې دی نو ډیفاین کې؟ نو ساینټیفیکلی دی په دې کې په فزیکس کې چې دی نو دوی څه ګوري. نو که لیټ سای مونږ چې دی نو لینت واخلو که نه لینت لیټ سای مونږ میټر واخلو نو دی کله کله دا چې دی نو کتل کله کله نه مطلب په اسټرانومي کې په فزیکس کې دی دا کتل غواړي چې آیا دا یو سټار په د سپیس په یونیورس کې د بل سټار نه چې دی نو څومره لرې دی. ارت چې دی زمونږ دا ځمکه دا د دې سن نه څومره لرې ده. مون چې دی دا د دې سن نه څومره لرې دی. مون چې دی دا ما سره د دې ارت نه څومره لرې ده. دې دپاره لینت استعمالېږي. څه پوه شوې او که پوه نه شوې دا ما تاله یو اگزامپل چې دی نو درکړم. ښه بیا چې دی نو تاله دی یو بل هم چې دی نو کوي. لیټ سې د بایولوجیکل اگزامپل زه تاله درکړم. لیټ سې ډي این اے دی ډي این اے د دې ډي این اے چې دی که نه لینت دوی څنګه معلوموي؟ دوی لینت معلوموي چې آیا دا ډي این اے چې دی نو دا ما سره دومره سایز کې ولې ده، دا بیکټیریا ما سره دومره سایز کې ده او که نه ده. اوس څه په خبره ورسېدی نو دا لینت اصل کې د دې دپاره استعمالېږي چې آیا ته پې ساینټیفیکلی شیزونه چې دی نو مییر کړي. صحیح ده. ښه بیا د دې نه پس تا سره چې دی نو څه راځي ماس راځي. دا اگزامپلس چې زه کوم تاله در کوم دا تا ته میلاوېدي هم شي خو ته ځان سره لیکه خپل نوټس چې دی نو جوړوه. ماس اصل کې چې د څه لپاره استعمالېږي؟ ماس ته د دې دپاره استعمالولی شي که نه چې لیټ سې بلیک هول. بلیک هول دا نوم به تاسو اورېدلي چې یاره په دې سپیس کې داسې ځایونه دي په یونیورس کې داسې ځایونه دي چې هغه هر شیز راکاږي هر څیز راکاږي. نو دوی دا کتل غواړي چې آیا د ارت چې دی نو څونه ماس دی، د دې وزن څومره دی، دې کې دننه څونه میټر موجود دی، په بلیک هول کې دننه څونه میټر دی، د دې ماس چې دی نو څونه دی، د سن ماس چې دی نو څونه دی، دا دوی کتل غواړي. صحیح ده. ټایم دپاره چې دی نو څه اگزامپل دی؟ د ټایم دپاره دا اگزامپل دی که نه چې که لیټ سې مونږ وګورو چې آیا لیټ سې زه د دې ځای نه چې دی نو مون ته خیجم نو زما به څومره ټایم لګي. زه که لیټ سې د دې ځای نه چې دی نو یو بله ګیلکسي ته چې دی نو ځمه نو زما به څومره چې دی نو ټایم لګي. صحیح ده. یا که لیټ سې زه چې دی نو د دې ځای نه مومنټ کوم او بل ځای ته چې دی نو ځمه نو زما به چې دی نو څومره ټایم لګي. د دې یو بل اگزامپل هم چې دی نو در کومه. دا سیلسټیل ایرز چې دی نو مونږ وایو هلکه وي یو ایر چې دی دا د څونه ورځو چې دی نو وي د 365 ډیزو. د دې څه مطلب دی چې زمونږ چې دا کم ارت دی چې دا کم آربټ لګی دی چې دا کم تاویږي نو دا دی په 365 ډیز کې چې دی نو تا سره دا څو کیو دا ارت چې دی نو آربټل پیریډ برابرې. آربټل پیریډ څه ته ویل کېږي؟ لیټ سې دا آربټ دی په دې کې دا ارت داسې تاویږي. صحیح نه. نو دی دا خپل آربټ چې کوم دا چکر چې دی نو دی دا په څونه ټایم کې چې دی نو دغه کوي په 365 ډیز کې. نو چې 365 ډیز کې ته دا کې نو موږ ټایم څه ته ویلیو چې د ډیوریشن بټوین د ټو ایونټس. یو ایونټ د دې ځای نه چې دی نو سټارټ شو او چکر یې چې دی نو ولګو واپس دلته راغی دی ته څه ویلې کېږي؟ دې ته ټایم ویلې کېږي. چې دا ایونټ وشو دا څومره ټایم کې وشو دې ته ویلې کېږي میجرمنټ اف ا ټایم. چې تا سره ارت چې دی خپل سیلسټیل ایر چې دی نو سیلسټیل آربټ چې کوم هغه خپل چکر و په څونه ټایم کې. دا دې مړه دله زه یو بل اگزامپل درکړم. ګرمیانې دي که نه والله که ختمېدو چې دی نو نومري خو موږ ته هسې اندازتن پته لګي چې یاره جون جولای اګست. اوس جون جولای اګست دا یو سپیسیفیک ټایم دی که نه چې د دې نه پس په ګرمي ختمه شي. هسې اګست نه پس کله ګرمي ختمي یا خو ستمبر سټارټ ده خو ختمېږي نه.
نو د دې نه پس چې دا تا سره دا ایونټ ختم شو نو که لیټ سه تا نه یو کس تپوس وکړي چې یاره د ګرمۍ د ختمېدو چې دی نو څو میاشتې وي نو ته به ورته ووایې چې یاره د جون نه واله تر د سپتمبر د اخره پورې دا کم چې دا ډیوریشن دی دا ما سره 4 میاشتې دا 4 میاشتې چې دا کم دی نو دا تا سره څه راغی ټایم راغی د هغې نه پس په تا سره بل ایونټ سټارټ کېږي چې هغې ته یخني ویلې کېږي دغه شانتې دا ګینټه دا سیکنډ یو منټ صحیح نه ورپسې څه شي دی الکتریکل کرنټ الکتریکل کرنټ څه ته ویل کېږي لایک لیټ سه ته ای سی جي کې یا ای جي کې نو په هغې کې څومره کرنټ پاس کېږي څومره بجلي ته ورکې څومره الکتریکل کرنټ یو شیز له ته ورکې نو د دې دپاره دی چې دی نو دا کوي ای جي ویلې کېږي ای جي مونږ سره کېږي د دې دپاره چې آیا مونږ سره د برین اکټیویټي پته ولګي د دې برین اکټیویټي د پته لګېدو دپاره هغې کې بجلي استعمالېږي دغه شانتې ایکس ریز کې دغې کې چې دی نو دغه بجلیانې استعمالېږي زه به څومره بجلي چې دی نو یو لایټ له ورکړم اسانه یوه خبره درته بله وکړم کله چې ډېره بجلي را پرېږدي نو څه چل کېږي زمونږ د لایټونو نه د فریجونو نه چې دی نو ډزار وباسي او ګنو باسي دا ولې بیکاز شیز ډېر زیات انټنسټي کې چې دی نو راشي چې کله هغه ډېر زیات انټنسټي کې راشي نو زمونږ شیزونه خراب شي نو د هر یو شیز دپاره به ته میجرمنټ کوې چې آیا زه به څومره فلو اف الکتریکل چارج ورکوم که زه یو شیز له فلو اف الکتریکل چارج ډېر زیات ورکړم نو څه چل به کېږي خرابېږي او چې کله فلو اف الکتریکل چارجز کم وي نو بیا به پرې نه به په اے سی لګي نه به پرې چې دی نو پکې لګي نه به هېڅ هم پرې چې دی نو نه لګي صحیح ده د دې هغه اسان اګزام پخوا زمانه کې به هغه 100 واټ بلبونه نو چې کله به بجلي ډیم وه که نه نو هغه به لکه داسې لګېدل لکه سړي چې 2 شمې لګولي اوس خو دا ښه ده د څه وایي ورته دا دغه والا لایټونه راغله دا 12 واټ او دا چې دی نو دا بیا هم لږه ګزاره کوي مطلب کار کوي په لږه بجلۍ باندې نو دا هغه فلو اف الکتریکل چارج دی ټمپریچر میجرمنټ اف تھرمل انرژي مطلب دا چې تا سره چې دی نو څه شي دی تا سره مطلب د کاسمیک مایکروویو چې کوم بیک ګراوند ریډیشنز دي لکه دا خیر ډېر انټرنل مطلب ایکسټریم لیول اف ایگزامپل دی خو د دې به درته سمپل یو ایگزامپل درکړم چې لایک لیټ سې څومره ټرمل انرژي پکار ده د یو شیز دپاره ما تاسو سره مخکې د دې یو ایگزامپل درکړو چې هغې ته ویل کېږي چې لایک لیټ سې تا چې دی نو یو سرچ وکړو په هغې کې چې دی نو ته سټیم ورکې یو انرژي ورکې یو هیټ ورکې نو هغه ته دومره ورکې چې هغه اکوپمنټ هم خراب نه شي هغه چاړه چاقو هم خراب نه شي په کم باندې شته اپریشن کې خو چې د هغې نه کوم مایکرو ارګنیزمز دي هغه ختم شي صحیح ده دغه شانتې اماونټ اف سبسټانس نو دې څه وایي اماونټ اف سبسټانس از د نمبر اف پارټیکل ان ا سبسټانس نو دا دې په فزیکس کې چې دی نو کوم ځای کې استعمالوي چې آیا ما سره څومره اماونټ اف سبسټانس چې دی نو موجود دی د دې دله زه یو ساینټیفیکل اګزامپل چې دی نو در کومه چې یاره جي دا مونږ سره یو کس دی دا یو کس دی ښه ښکلی شان ټیک ده صحیح ده صحیح ده دا یو کس دی اوس تا ته به دا څنګه پته لګي چې یاره په ده کې چې دی نو دننه څومره سیلز موجود دي نو د دې سیلز د دې شمارلو دپاره به چې دی نو ته څه چل کې اماونټ اف سبسټانس به استعمالوې څه پوه شوې او که پوه نه شوې په هر ځای کې فزیکس دی په هر ځای کې چې دی نو تا سره څه استعمالېږي تا سره چې دی نو فزیکس استعمالېږي په مالیکیول تا سره په یو ګیس کې لیټ سې زه دله یو بله یو اګزامپل لرګم چې لیټ سې یو ګیس دی په دې کې څومره ایر مالیکیول چې دی نو موجود دی څومره مالیکیول په دې کې چې دی نو موجود دي د دې دپاره اماونټ اف سبسټانس استعمالوي مری مې خوږ شو لومینیس انټنسټي څه ته ویل کېږي لومینیس انټنسټي دې ته وایي که نه چې آیا لیټ سې چې یو های پاور لیزر چې دی نو تا لګولی دی لایک لیټ سې سن چې دی نو تا لګولی دی ټیک ده نو دا سن تاله په یو ډایرکشن کې څومره لایټ چې دی نو درکوي د دې زه یو بل اګزامپل درکوم زه به هر لیکچر کې چې دی نو یو کوېسچن پرېږدم simply به تاسو سرچ کې چې what is the relationship of luminous intensity with the sun and solar system څه به وکې ته به داسې سرچ کې relationship of luminous intensity with sun and solar پلیټس دا به سرچ کړي چې تا ته چې دی نو څه راځي ته به په دې باندې چې دی نو ډېر ښه کلیر شي نو دا ستا دپاره هغه کوېسچن شو صحیح ده زما به خیال چې په دې کې خو چې دی نو نور څه پاتې نه شو اوس دله زه یو بل اګزامپل درکوم نن پکې بال هم شته د دې نه پس تا سره راځي بیس کوانټیټیز بیس کوانټیټیز خو رښتیا وشو سوري
ډیرایو کوانټیټیز ډیرایو کوانټیټیز چې دی نو څه ته ویل کېږي چې هغه به د دې نه اخیستې کېږي د څه نه به اخیستې کېږي د دې د لینت نه ماس نه د دې نه صحیح ده اوس لیټ زه یو بال دی یو بال دې بال ته ګوره لیټ زه دا بال چې دی که نه دا زه ولم داسې صحیح ده بیا مې وویشته داسې اوس د دې دپاره څومره فورس پکار دی او چې زه څومره فورس ولګوم نو دا به په یو خاص ډایرکشن کې چې دی نو ځي صحیح ده او دا ډایرکشن چې کله زه دله ورکم نو څه چل به کېږي دا بال به ځي یو خاص لینت په چې دی نو هغه به کور کوي او هغه لینت چې کله دی کور کوي نو د دې په شا باندې به چې دی نو تا سره څه لګي یو فورس به لګي چې کله تا سره یو فورس لګي نو دی به یو ایریا چې دی نو کور کوي نو اوس ګوره دی کې څه سره ووتل ایریا صحیح ده فورس او بل څه پکې راووتل سپیډ ګوره وته لیټ سه دا زه دې سپیډ کې او دې سپیډ کې څه دی فرق دی په دې سپیډ کې او په دې سپیډ کې چې دی نو فرق دی او سپیډ د څه نه راووته ته چې کله سپیډ دغه کې نو د سپیډ دپاره به څه راوځي چې ته څومره سپیډ ورکې نو هغومره به زیات لینت چې دی نو کور کېږي هغومره زیات ډسټنس به کور کېږي اوس دا لینت د کوم ځای نه راووته د بیس کوانټیټي نه او ډیرایو کوانټیټي د دې څه ده څه ده همدقه چې سپیډ ویلاسټي ایریا فورس دا شیزونه دا به خیر د په بل کې چې دی نو ډسکس کوو دا مې ته صرف یو اگزامپل درکوم اوس زه تاسو ته دې کې یو بل شیز ښیم که لیټ سه تاسو ته دا چې دی نو ښکاري که نه دې خوا ګورئ دی وی ایریا ده نو ایریا سکویر میټر دی نو ایریا څه ته ویل کېږي دا به ډسکس کوو بیا والیوم څه ته ویل کېږي سپیډ څه ته وایي ویلاسټي څه ته وایي ایکسلریشن ډینسټي فورس پریشر انرژي کیپیسیټنس اینډ ریزسټنس دا به اول ډسکس کوو چې آیا تا سره ایریا څه ته وایي بیا هغې ته چې دی نو دا ایریا ده نو دې ته دا سکویر میټر ولې ورکړی کړی د دې سکویر میټر ولې دی میټر خو د ده دی میټر خو تا سره د لینت دی او سکویر یې ولې چې دی نو ورکړی دی بل بوک ته ګوره والیوم دی والیوم نو والیوم له دا کیوبیک میټر ولې ورکړی دی دی له دا کیوبیک میټر ولې ورکړی میټر خو د لینت دپاره چې دی نو استعمالیږي بل سپیډ او ویلاسټي د دې دپاره څه ورکړي دي میټر پر سیکنډ دی میټر پر سیکنډ ډېر انټرسټینګ میټر به څه نه راغلی دی د لینت نه سیکنډ د څه نه راغلی دی وایي چې ته په 120 سپیډ کې دا داسې ولیکه نه نو دا به څومره ځي وي ګاډي په 120 ته وخیژه چې ته په 120 کې ګاډي وخیژې نو دی به څومره لینت چې دی نو کور کوي په دغه ټایم کې او که ته په 100 کې روان یې نو دی به څومره لینت چې دی نو کور کوي څومره میټر به چې دی نو کور کوي نو دی له څه ورکړه دی له ورکړه میټر پر سیکنډ څه پوه شوې او که پوه نه شوې بیا ورپسې څه دي اکسلریشن میټر پر سیکنډ سکویر دی له ولې ورکړه ښه ورپسې ډینسټي کیلوګرام پر کیوبیک میټر کیلوګرام پر کیوبیک میټر کیلوګرام د چا دی د ماس دی او میټر د چا دی د لینت دی دا به ډسکس کوو صرف تا له ذهن کلیر کوم چې ته بل ځل راځې چې پوهې ورپسې څه شیز دی فورس کیلوګرام پر میټر سیکنډ ټیک ده فورس بیا تا سره د څه نه جوړ شوي د ماس او د ایکسلریشن نه ماس او ایکسلریشن چې کله رایوځی شي د دې نه فورس جوړي نو دا اگزامپل دا ډیرایو چې کوم یونټس دي که نه دا ټول به د دې نه وتي وي دا به د دې سره میتھمیټیکل فارمولاز په ذریعه باندې چې دی نو څه کېږي فارمولاز په ذریعه باندې به دا رایوځی کېږي صحیح ده په خبره ورسېدې په فزیکل کوانټیټیز کې په بیس کوانټیټیز پوه شوې که بیا هم پوه نه نو پلیز کومنټ وکوئ نیم پوه شوئ په دې خبره وی نیم پوه شوئ نو ته بیا ته پوهې چې دا ما دلته د ځان آی ډونټ نو څونه ټایم وشو که ما ځان ستړی کړو ته لږ ځان ستړی کړه چې را روان ځل کال پس خفه نه لا د دنیا ټایم نه تا سره بلکل چې دی نو وګوره کله به پکې بالونه مونږ استعمالو کله به وکټې راځي دا به ډېر شیزونه په دې کې چې دی نو راځي خو چې ته پوه شي او ورسره د واتساپ چینل زمونږ هم جوین کړه چې تا هغه جوین کړي نو دا لیکچر دا هر چیز به هلته چې دی نو پکچرز په فارم کې شیر کېږي ویډیوز 3D انیمیټډ ویډیوز به چې دی نو شیر کېږي ته به په هغې باندې چې دی نو پوهې صحیح ده او انشاءالله چې کوم سوشل ایشوز دي لکه فولینګ شو حدیث قرآن دغه شان زموږ په معاشره کې چې کوم غلط څیزونه دي هغې دپاره ما ځان له یو چینل جوړ کړی بشارت علي رازق په نوم باندې هغه هم ته جوین
چې ته راغټېږي دا نوی کول چې راغټېږي دا نوی نسل چې راغټېږي چې د دوی نه څه جوړي چې د دوی نه اخلاقي ښه انسان جوړي چې د دوی نه اخلاقي ساینسي دیني ښه انسان جوړي انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به چې دی نو ډیرایو یونټ ډسکس کوو صحیح ده هغې باندې به ډسکشن کوو چې آیا دا څه څیز دی څه څیز نه دی بیا به د هغې نه مخکې ځو څه ته مخکې چې کوم ټاپکس دي السلام علیکم